اسلام نه یو کس تاسو کو چې د الله رسول یو انسان دی او هغه د یو نیک انسان سره محبت ساتي او د هغه شانتي اعمال نشي کولای. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې المرء مع من احب، چې کوم یو انسان په دنیا کې د چا سره محبت ساتي نو په آخرت کې به نه دغه کس سره همدغه شانتي د نیکانو خلکو سره ناسته پکار ده، د هغوی سره تعلق پکار دی، د بزرګانو سره. نو چې کوم یو انسان په دنیا کې د نیک انسان سره تعلق ساتي او دغه شانتي دغه سره ناسته کوي نو دغه ناسته او دغه تعلق به د دغه کس لپاره د دنیا هم ګټي او د آخرت هم ګټي. دغه بزرګ او نیک انسان به دغه کس چې کوم دی د دنیا هم ښایسته کوي او آخرت به هم ښایسته کوي. نو موږ او تاسو ته د نیکانو خلکو سره تعلق پکار، د بزرګانو سره. د هغې باره کې راځي چې کوم یو کس د یو بزرګ انسان ملاقات ته ځي نو او یا زره فرشتې د دغه کس لپاره د مغفرت دعا غواړي، یا الله دا کس وبخه. نو چې فرشته دعا غواړي هغه الله تعالی نه قبلوي. او دویم چې کوم یو کس د بزرګ انسان سره لږ شان د ناسته وکړي نو هغه شعر دی یک زمانه صحبتې با اولیاء بهترس صد سال طاعت بیریا. چې کوم یو کس یو بزرګ سره یو نیک انسان سره کېناستو نو د دې دومره اجر او ثواب دی کم اجر چې په اویا کاله بیریا عبادت چې پای کې سریا نه د هغې چې کم اجر دی نو دومره اجر الله تعالی دغه کس ته ورکوي. امر ده نو په دنیا کې چې کوم دی مثال ته ځان یو ملګری جوړی اول وګوره چې دا ملګری چې کوم دی زه جوړوم خو دا څنګه دی. نو مطلب دا که ښه صفاتو نو هغه سره تعلق جوړ کړه، دا به ستا چې کوم دی دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي. خو چې کوم یو کس ته ملګری جوړی خو په هغې کې ښه صفات نشته، هغې کې بد صفات سوا دي، نو د هغه نه چې کوم دی د ملګرتیا هغه مه جوړوه. ځکه چې دا تو سره ملګرتیا کې نو دی به چې کوم دی ستا دنیا هم خرابوي، ستا به دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي. د دې مثال چې کوم دی داسې دی یو انسان چې کوم دی عطر دکان ته لاړ شي نو که دی عطر ولګوي او که ونه لګوي چې بهر راوځي دنه چې کوم دی د عطرو بین ځي، دا صدقه نه ده. نو چې په دنیا کې د کوم انسان سره کښېنې نو د هغه صفات به په تا کې راځي، که هغه کې ښه صفات و په تا کې به ښه صفات راځي او که هغه کې بد صفات و بیا په تا کې بد صفات راځي. نو مطلب دا چې په دنیا کې د ښو خلکو سره ناسته تعلق پکار. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي چې د الله رسول قیامت په کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي تا د قیامت لپاره څه تیاری کړی دی؟ هغه ورته وایي چې ما هېڅ تیاری نه دی کړی، خو زما د الله او د الله د رسول سره مینه ده. مطلب دا چې د ټولو نه اعلی محبت دا څه دی چې هغه د الله سره او د الله د رسول سره وي. موږ او تاسو ته د الله سره محبت ولې پکار دی؟ ځکه چې الله د خپل بنده سره مینه کوي، محبت ساتي. الله موږ سره محبت ساتي. الله د اولیاءو میندو چې نه زیات چې کوم دی د خپل بنده سره مینه ساتي. نن سبا په معاشره کې د یو مور محبت وګوره چې په ډېر سخته ګرمېږي چې کله بجلي لاړه شي مور به بوځې راواخلي ځان ته نه وایي بچي ته وایي، او چې کله روټۍ تیاره کړي اول په خپله نه خوري بچي ته ورکوي. او قسم دی چې کله د زوی بیماري دغه مور له د شپې خوب نه ورځي، داسې ده. او دغه شان دغه بچي لپاره هر وخت دعاګانې کوي یا الله زما دا بچی کامیاب کړي. دا د یو مور مینه ده. د اولیاءو میندو محبت دا به څومره وي؟ الله تعالی د خپل بنده سره ډېره مینه ساتي. الله غواړي چې انسان ما د بنده چې کوم دی کامیاب راشي، خو بنده چې کوم دی نافرمانه بنده غافل او خپل رب چې کوم دی خفه کوي په ګناهونو سره، په ګناهونو باندې الله خفه کېږي. موږ د الله تعالی خفه کول پکار دي، خوشحالول پکار دي، خوشحالول پکار دي، الله تعالی سره محبت ساتل. ځکه اوس په دنیا کې چې کوم دی یو کس موږ له لږ شانتې پیسې راکړي نو بیا موږ دغه چې کوم دی په هر ځای کې صفت کوو لانکې ډېر ښه سړی دی، ما سره دا احسان وکړو، پیسې مې پکار وي پیسې راکړې. ګوره الله تعالی په موږ باندې څومره انعامات کړي دي. نو موږ چې کوم دی د الله تعالی سره محبت ولې نه ساتو؟ الله تعالی سره محبت ساتل پکار دي. صحیح ده؟ د هغې ښه طریقه دا ده چې انسان هر وخت الله تعالی ذکر کوي. صحیح ده؟ او دغه شان چې کوم دی
انسان د هر قسم ګناه نه ځان ساتي. دا ګناه کوم په دې باندې زمانه الله خفه کېږي. صحیح ده. دا چې کوم دی په حقیقت کې دا د الله سره مینه ده.